عزتمندو مسلمانانو دا واده تاسو ګورئ څونه په احسنه طریقې ښکلې طریقې سره وشو ځکه چې دې کې کم په دې واده باندې هغه څیزونه لګېده هغه پیسې غونډې راټولې کړې او هغې باندې دې غریبانانو ته راشن واغست نن موږ خپل ودونو ته وګورو ودونه موږ ډېر ګران کړي دي نکاحګانې موږ ډېرې ګرانې کړي د دې وجې نه د زناګانو اډې عام شوي دي زناګانو قیمت کم شوی دی عزتمندو مسلمانانو خپل ودونو خرچې کمې کو دغه د ودونو پیسې راوالو دغه د خیراتونو پیسې راوالو دغه د کالو او د جوړو او د لهو لعب سیزونو پیسې راوالو او چرته یو مسلمان غریب لی ورکو دا مسلمانان غریبانان به څه کوي نن دیاړي هم نشته دی نن د ورو تروړه هغه هم د اسمان سره خبرې کوي دا مسلمانانو د دې مسلمانانو 1000 روپۍ او 1200 روپۍ او 600 روپۍ دیاړي ده په هغې هوړه هم نه کیږي په هغې غوړي هم نه کیږي راځئ نن خپل رواجونه ختم کو نن خپل هغه ضرورت کم کو او دې غریبانانو مرسته وکړو دې غریبانانو که به وړئ که به نه آیا ما د خپل ګاونډي که سروچ کړی دی چې زما د ګاونډي په مړه خېټه شپه وکړه او که نه وږی اوده شوی دی خپل غیر چاپېره ځان نه سوچ وکړو هغه غریبانان هغه کونډې هغه یتیمانان د هغوی خیال وساتو د هغوی د کورونو د هغوی د خوراکي خیال وساتو او خپل هغه څیزونه د هغوی سره نیم کو چې هغوی هم په مړه خېټه ډوډۍ وخوري عزتمندو مسلمانانو نن مسلمانان زکات هم نه ورکوي ځکه د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه باره کې راځي وي د هغه داسې حکومت قایم کړی د الله جل شانه په فضل سره چې څوک د زکات مستحق نو چې زکات چاله ورکو دومره خلک مالداره شیو چې یو بر زکات پیسې بل له ورکول وغوښتلې هغه به زه په خپله په ما باندې زکات واجب دی زه خپل چاله ورکمه په ما باندې زکات نه کیږي او د هغه باره کې راځي وي داسې حکومت قایم کړی و چې چیلی او دا زناور چې کم دی د ازمري وغیره دوی به یو ځای اوبس کړي دوی به یو ځای په ځنګل کې اوسېدل وي داسې د انصاف او د عدل حکومت قایم کړی عزتمندو نن که مسلمانان باندې پریشانی دي نن که مسلمانان باندې غریبي ده د خپل لاسه کار دی ځکه حدیث مبارک کې راځي وي انسان ته چې دنیا څه تکلیف رسی د دنیا څه زخم ورته رسی وي د خپل د لاسه رسی دنه داسې فعل صادر شي داسې ګناه ترې وشي چې د هغې په وجه دغه مسلمان ته دغه تکلیف ور ورسولی شي نن خپل ودونو خرچې کمې کو نن هغه 20 تولې او 30 تولې کالي کم کو هغه په لکونو په دغه زرګونو روپو چې کمې جوړې موږ اخلو او دا د واده جوړه شوه او دا د دویمې شوه او دا د درېمې شوه د هغه جوړې کمې کو دې مسلمانانو له کپړې والو دې مسلمانانو ته هغه فیضارونه والو دې مسلمانانو ضرورت پوره کو هسې نه چې الله جل شانه هم بیا راونیسي الله جل شانه په دربار لګېدلی لمن الملک اليوم لله الواحد القهار الله جل شانه به وفرمایي نن د چا بادشاهت دی نن د چا حکومت ته بیا به څوک جواب ورکوونکی نه الله جل شانه به وفرمایي لله الواحد القهار نن د هغه زبردست چې تنها ذات دی نن د هغه حکومت دی نن څه شو هغه متکبرین بادشاهان نن څه شو هغه مالداره خلک هغه ټول به الله جل شانه ته سترګې ښکته کړي څوک په جواب ورکوونکی نه عزتمندو راځئ چې نن د دغه غریبانانو سره مرسته وکړو د غریبانانو سره محبت وکړو د الله د رضا لپاره د هغوی د ضرورتو او د هغوی د کور د وړو او د هغوی د کور د سبزۍ هم خیال وساتو الله جل شانه به رانه تپوس کړي الله دې د عمل کولو